د حضرت شعیب علیه السلام هغه مزید خپل قوم سره خطاب دی. ویا قومي ای زما قومه لا یجرمنکم تیار دې نه کړي تاسو شقاقي زما مخالفت ان یصیبکم د دې نه چې ورسېږي تاسو ته مثل ما اصاب پشان د مثل د هغه څه چې رسېدلو قوم نوح قوم د نوح علیه السلام ته او قوم هود او قوم د هود علیه السلام ته او قوم صالح او قوم د صالح علیه السلام ته وما قوم لوط او نو قوم د لوط علیه السلام منکم د تاسو نه ببعید سلري واستغفروا ربکم او بخنه غواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا توبه کوئ د هغه طرف ته ان ربي بشک زما رب رحیم ودود مهربان محبت کوونکی دی. حضرت شعیب علیه السلام خپل قوم سره دا انداز هم اختیار فرمایل چې په ډېر ښایسته انداز کې ورته دا نصیحت فرمایي. یا قومي ای زما قومه یو طرف ته د قوم د طرف نه مخالفت دی او ډېر استهزاء تمسخر نامناسب الفاظ تنزیه جملې بې ادبي او بل طرف ته همغه حکیمانه او مدبرانه د حکمت او د بصیرت نه ډک خطاب. په ټولو پیغمبرانو کې حضرت شعیب علیه السلام په د خطابت په باب کې خپل بهترین انداز خطابت سره مشهور تر دې پورې خطیب الانبیاء ورته ویلی شي. نو په ډېر ښایسته انداز کې خطاب فرمایي چې ای زما قومه چې تیار نه کړي لا یجرمنکم تیار نه کړي تاسو لره شقاقي زما مخالفت زما په مخالفت کې دونه مخکې لاړ نه شئ ان یصیبکم چې ورسېږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح هغه عذاب چې کوم قوم نوح باندې نوح علیه السلام قوم باندې د طوفان په شکل کې راغی او ټول صفایستین لرې کو هلاک کو او قوم هود یا د قوم د هود علیه السلام چې په هغوی باندې کوم عذاب راغی او قوم صالح او قوم د صالح علیه السلام چې په هغوی باندې چغه وواله شو قوم د هود علیه السلام چې په هغوی باندې زلزلې هغه راغلې په هغې سره هلاک نه شو. وما قوم لوط منکم ببعید او نه د قوم د لوط علیه السلام د تاسو نه څه لرې دا ټول تاسو نزدې پراته دي په دې باندې تاسو تېرېږئ را تېرېږي او د هغوی هغه محلات او د هغوی هغه کندرات په خپلو سترګو باندې تاسو وینئ. نو داسې نه چې د پیغمبر په مخالفت کې تاسو باندې هم دغه شانتې عذاب راشي. نو دا د شعیب علیه السلام باوجود د قوم د بد اخلاقۍ نه خوش اخلاقۍ سره او خوش اسلوبۍ سره حکمت او بصیرت سره جواب دی. د حضرت شعیب علی نبینا او علیه الصلاة والسلام واقعه په دې رکوع کې بیانېږي. حضرت شعیب علیه السلام خپل قوم مخې ته د توحید پیغام کېښودو او دغه شانتې د ناپتول کې په ناپتول کې د کمۍ نه منع فرمایل. د قوم طرف نه جواب راغی چې ستا دینداري او ستا د منځګزاري زمونږ د خدایانو د عبادت نه مونږ منې کوي او ستا د مونځو مونږ د دې نه منې کوي چې مونږ په خپل مال باندې تصرف وکړو. یعنی صفا الفاظو کې هغوی دا وایي چې ستا زمونږ کاروبار سره څه کار دی ستا زمونږ تجارت سره څه کار دی او ستا زمونږ معبودانو سره څه کار دی او استهزاء یې وکړه تمسخر یې وکړو چې ته خو ډېر ښه بردبار او ډېر ښه سړی استهزاء په طور باندې وي. حضرت شعیب علیه السلام وفرمایل چې زه په د خپل رب د طرف نه په یو مضبوط دلیل باندې راغلی یم تاسو ته او زما رب ما ته بهترین روزي او رزق راکړي او زه چې کومې خبرې کوم د دې مخالفت خپله باندې نه کوم او زما څه بل څه غرض نشته سوای د ستاسو د اصلاح نه چې څونه مانه کېدی شي هغه د ستاسو اصلاح دپاره به کوشش کوم او ما ته توفیق راکوونکي یو الله دی د الله نه سوا څوک ما له توفیق نه راکړي په هغه باندې زه توکل کوم او دغه طرف ته به زه ورګرځم. نننۍ په دې دوو آیتونو مبارکو کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق حسنه هغه هم د دقه انبیاء کرامو د اخلاقو هغه تسلسلو یو طرف نه د کاڼو باران کېږي د قتل سازش کېږي د قید کولو سازش کېږي او د جلاوطن کولو سازشونه کېږي د وینې دشمنان دی د وینې تږي دی او بل طرف ته د الله محبوب پیغمبر دی دعاګانې کوي دغه قوم دپاره د دوی هدایت دپاره منتونه ورته کوي او دغه شانتي د ظلم جواب انصاف سره ورکوي د جهالت جواب ورته په علم سره ورکوي د بد اخلاقۍ جواب ورته په ښو اخلاقو سره ورکوي او د بد رد جواب په ښکلي کلماتو سره د درد بري پیغام سره ورکوي وانک لعلی خلق عظیم
رب کائنات فرمایي زما محبوب پیغمبر ته د بهترین اخلاق باندې مرتبه باندې فایز. او د حضرت شعیب علیه السلام خطاب هم د حکمت او د بصیرت نه ډک دی. کوم انداز چې هغوی اختیار کړه انک لانت الحلیم الرشید، ته خو ډېر بردبار او ډېر ښه سړی، نعوذ بالله ډېر استهزاء دا وایي. شعیب علیه السلام ورته یا قومي ای زما قومه، ډېر د مینې او د محبت نه ډک خطاب ورته کوي. او بیا ورته مثالونه بیانوي، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح او دغه شانتي قوم د لوط علیه السلام، هغې مثالونه ورته مدلل انداز ورته مخې ته ږدي. هغوی هم ستاسو په شان د نافرماني وکړه، خپل پیغمبر مخالفت وکړو، عذاب راغلی. نو تاسو دپاره د عذاب نه بچ کېدو دپاره دوه طریقې رب کائنات فرمایي چې شعیب علیه السلام ورته وښودو. دوه طریقې چې په دې طریقو باندې عمل وکړئ نو د الله جل شانه د عذاب نه به بچ شئ. یو دا واستغفروا ربکم، بخښنه وغواړئ تاسو د خپل رب نه. او دویم ثم توبوا الیه، بیا توبه کوئ د هغه طرف ته. دا دوه طریقې ورته ښیي چې د الله جل شانه د عذاب نه بچ کېدو دپاره یو دا چې استغفار وکړو. که ستاسو ګناهونه د ځمکې او د اسمان د فضا د ګناهونو نه د بنده ډک شي او انسان زړه نه رب کائنات طرف ته متوجه شي او پښیمانه شي او د الله تبارک وتعالی نه بخښنه وغواړي، رب کائنات هغه ته معاف کوي. او دویم دا استغفار یو داسې عمل دی چې تر څو پورې بنده استغفار کې لګیا وي، که دې هر څومره لوی نه لوی مجرم او ګنهګار وي، د الله د عذاب نه محفوظ وي او مامون وي. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، زما محبوب پیغمبر تر څو پورې چې ته په دوی کې موجود یې زه دوی ته عذاب نه ورکوم، او تر څو پورې چې دوی استغفار کوي زه دوی ته عذاب نه ورکوم. نو کثرت سره استغفار د الله جل شانه د عذاب نه د بچ کېدو د ډېر لوی او اهم ذریعه ده. چې دا کثرت سره استغفار دا زموږ ستاسو عادت وګرځي. انبیاء کرام لګیا دي خپل قومونو ته دا ترغیب ورکوي واستغفروا ربکم، استغفار کوئ د خپل رب نه. نوح علیه السلام دې نه مخکې ویلي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، د خپل رب په وړاندې استغفار کوئ، هغه ډېر زیات بخښونکی دی. نو لهذا یا قوم استغفروا ربکم، ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته دغسې استغفار کوئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری او زیری دی وي هغه کس لپاره چې په ورځ د قیامت خپل اعمالنامه کې کثرت سره استغفار بیا مومي. نو لهذا بل حدیث پاک کې فرمایي چې کوم بنده کثرت سره استغفار کوي، الله رب کائنات د هر غم، د هر حزن، د هر پریشانی او د مشکل نه د حفاظت کوي. نو کثرت سره استغفار لازم استاسو عادت او معمول وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په کثرت سره استغفار فرمایي. او دیم ثم توبوا الیه، بیا توبه وکړئ دغه طرف ته. توبه کثرت سره د توبې اهتمام او د هر ګناه نه بعد د توبې اهتمام، او که د ګناه انسان نه نه کېږي هم د توبې اهتمام کول، رجوع الى الله. دا یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، ایمان والو د الله جل شانه په حضور کې توبه وباسئ، رښتینې توبه، رښتینې توبه. توبه غوږونو راخلو ته نه وایي، بلکې التوبه الندامه، توبه د پښیمانتیا نوم دی. د ګناه نه بعد د ګنهګار په زړه کې چې کوم پښیمانتیا راځي دې ته توبه ویلی شي. نو اصل ندامت دا د زړه ندامت دی، اصل توبه دا د زړه پښیمانتیا ده. که چېرې زړه پښیمانه دی بظاهره باندې هر څومره کلمات الفاظ استغفار وایي هغې ته اعتبار نشته تر څو پورې چې دا زړه او ژبه یو شی نه. نو لهذا چې کله تاسو استغفار وکړئ او تاسو توبه وباسئ، شعیب علیه السلام ورته وایي ان ربي بېشکه زما رب رحیم مهربان دی، ودود محبت کوونکی دی. نو تاسو استغفار وکړئ نو الله جل شانه په تاسو باندې رحم وکړي، او تاسو توبه وباسئ الله جل شانه په تاسو سره محبت وفرمایي. نو دا آیتونه مبارکه چې کله مخکې ته کېږو د شعیب علیه السلام او د هغه د قوم مکالمه، او په تنهایي کې سړی د قرآن کریم مخکې ته کېږي او په دې باندې نظر واچوي، نو یو طرف ته د قوم جواب او بل طرف ته د پیغمبرانو خطاب، او یو طرف ته د قوم هغه بد اخلاقي او نامناسب الفاظ، بل طرف ته د انبیاء کرامو د مینې او د محبت او د حکمت او د بصیرت نه ډک خطاب. نو انسان چې دی ایمان ورسره زیاتېږي. شعیب علیه السلام د دوی هغه بد اخلاقۍ په جواب کې، د دوی هغه نا انصافۍ په جواب کې او دا انتهایي نامناسب الفاظو په جواب کې ډېر زیات د مینې او د محبت او د حکمت او بصیرت نه ډک خطاب فرمایي. استغفار کوئ د خپل رب په حضور کې، توبه وباسئ، بېشکه زما رب چې دی هغه ډېر رحم کوونکی